اتم تاریخ د فروری چې و دا د پاکستان په د موجوده سیاست کې یو اهم سنگ میل و. دې ویډیو کې زه په دوو بلکې په دریو ایشوز باندې به خبره کوم. لومړۍ خبره دا ده چې پاکستان تحریک انصاف دا ورځ چې کوم دی د تورې ورځ په حیثیت ونمانځله، نو څنګه یې ونمانځله، کامیاب شو که نه، او ملک کې څه حالات وو. دویمه خبره، حکومت پاکستان دا ورځ د یوم تعمیر او ترقۍ په حیثیت سره ونمانځله. او دریمه به خبره کوو چې د افغانستان سره د پاکستان چې دلته کې اوس مختلف ډیلیګیشنز د هغې تیاري شوې ده. یو ډیلیګیشن به د خیبر پښتونخوا نه ځي، پرون تاسو سره ما په یو ویډیو کې هغې والي سره خبره کړې وه. بل ډیلیګیشن چې کوم دی اوس تیاریږي هغه به د اسلام آباد نه ځي. نو د دریو موضوعاتو باندې به خبره کوو او تاسو وګورئ. بیا چې ستاسو په دې حوالې سره سره هغه زما سره تاسو بیا کمنټس کې شیر کوئ، نو ښه به زه به هم هغه شانتې بیا د هغې مطابق بیا په بله ویډیو کې به د هغه سوالونو جوابونه به هم زه تاسو ته کوشش کوم د خپل پوهې مطابق درته درکړم. نو لومړۍ خبره دا ده چې 8 فروری پاکستان تحریک انصاف د تورې ورځ په حیثیت ونمانځه. خو زما په خیال د تحریک انصاف هغه امره هغه شوی نه وه، صرف دغه ثوابۍ کې چې کومه جلسه وه دا ویلي شو چې هغه د صوبایي د خیبر پښتونخوا په سطح پورې چې کوم دی یو کامیابه جلسه وه. اوس سوال دا دی چې دوی اسلام آباد کې ولې څه اکټیویټي ونه کړله؟ ځکه چې په کار خو دا وه چې دا ملکي سطح باندې دوی دا ورځ منوله ایز توره ورځ، نو په کار دا و چې په اسلام آباد کې یو وړه، ضروري نه وه چې یاره غټه جلسه دی، خو یو وړه یو اکټیویټي کړې وې. هغه دې په ترنول کې کړې وې، په رواد کې دې کړې وې، بارکول کې دې کړې وې، که فرض کړه دوی ته په مرکزي ځایونو کې ځای نه میلاوېده. د دې مطلب دا دی د ما په خیال چېرې د دوی مرکزي لیډرشپ چې کوم دی یا خو د هغوی په ځان اعتبار نشته دی، چېرې دوی به ورکرز چې دي هغه به دوی جلسهګاه ته یا ورکرز کې به هغه امره کمه ورکرز کې چې کومه جذبه د خیبر پښتونخوا نوی لیډرشپ چې کوم دی لکه جنید اکبر خان هغه مایوسي نه راوویستله او میدان ته یې راوویستله. نو مرکزي لیډرشپ زما خیال نه و چېرې د هغوی دغه اعتماد په هغوی کې نه و. یوه. دویمه خبره دا ده چې په لاهور کې دوی ډېر په اسانۍ سره خپله جلسه کینسل کړله. اوس سوال دا دی که په لاهور کې تاسو ته جلسې موقع میلاو نه شوله، نو پنجاب خو لوی پنجاب دی، په باولپور کې دې کړې وې، ملتان کې دې کړې وې، پنډۍ کې دې کړې وې، ولې ونه کړله؟ دې مطلب هم دا دی چې یاره یا خو دننه نه یو بل سره دوی میلاو دي د پی ټي آی لیډرشپ او حکومت، او صرف چې هغو ته چې بس ډیپټي کمشنرو ته وایي چې یاره اجازت نه درکوم، دوی وایي چې بس ټیک ته امن نامه صدق نه به کوو. یو دا خبره ده. یا دا ده چې دوی وایي چې یاره لکه زمونږ حکومت به زمونږ ورکرز چې کوم دی یا کارکنان به جلسهګاه ته پرې نه دي. نو ظاهره خبره ده خو هر حکومت دا کار کوي چې یاره کوشش یې دی چې یاره جلسه کامیابه نه شي. نو په دې حوالې سره د پنجاب ما په خیال ډېره لویه ناکامي ده د پی ټي آی پنجاب چې یاره هغوی په دې دومره اهمه ورځ باندې، ځکه چې که منډیټ د غلا شوې ده نو خو په پنجاب کې شوې ده، خیبر پښتونخوا کې نه ده شوې، نو ولې د پنجاب لیډرشپ راونه وته؟ یو خو دا دی چې د پنجاب لیډرشپ کې دننه اختلافات ډېر زیات دي، چا نظر ونه لیده، نه چاته چا بیان ولیده، نه چې کوم دی عالیه حمزه چې هغه نوی کوارډینیټر دغه شوې ده، نه هغه چا ولیده، نه اقبال د دوی چې کوم یو فایر برانډ صوبایي لیډر دی هغه، یا سلمان اقبال چې کوم چې وکیل صاحب دی هغه چې کوم دی هغه خو ثوابۍ ته راغلی. نو دا ما په خیال ښیي چې یاره پی ټي آی کې دننه لیډرشپ دې ټیم کې ډېر لوی فقدان دی، نه په اسلام آباد کې وکړله، نه په ټول پنجاب کې چېرته دوی یو داسې یو ځای ته راغونډ شو. په کراچۍ کې ګوره دا یو هم ښار دی، کراچۍ، حیدرآباد، سکر، دلته کې هم د پی ټي آی ډېر لوی، ځکه چې د کراچۍ نه دوی تقریبا 7 سیټونه ګټلي په 2018 کې. نو ولې دوی په کراچۍ کې ولې ونه کړه؟ په سند کې هم په دغه 8 فروری باندې جی ډي والو ډېره لویه جلسه کړې وه. په کراچۍ کې هغو پی ټي آی د سره کوشش هم ونه کړ چې یاره د یو جلسې اعلان وکړي یا یو پریس کانفرنس وکړي. نو لکه دا خبره دا ده چې اوورال که زه دا وګورم نو پاکستان تحریک انصاف ناکامه شو چې دا ورځ په یو مؤثره طریقې سره دوی دا ونمانځي یا دا مناو کړي د تورې ورځ په حیث باندې او په حکومت باندې یو قسم له دباو راولي. یوه لکه نه کراچۍ کې وشوه، نه پنجاب کې وشوه، نه په کوټه کې وشوله، نه په اسلام آباد کې وشوله، صرف په ثوابۍ کې و. ثوابۍ په دې په کار دا و چې دی بیا پېښور کې کړې وې، ځکه چې پېښور بیا مرکزي ښار دی. نو دا
بل طرف ته که موږ وګورو نو حکومت دا ورځ چې کوم دی د یوم ترقۍ او د یوم تعمیر دپاره ونمانځله او ډېر ایکسټنسیو پروګرامونه یې کړي لکه خاص کر په میډیا کې په ټول اخبارونو فرنٹ پیج چې کوم هغه مکمل اشتهار و د شهباز شریف صاحب تصویرونه پرې لګېدلي وو په ټلویزیون باندې ټوله ورځ چې کوم دی اشتهارات چلیدل د ملک د ترقۍ د ودانۍ او د کوم چې سټیبلیټي راغلی ده او په هره ګنټه پس موږ کتل چې وفاقي وزیران به راتلل او پریس کانفرنس به یې کولې که سیالکوټ نه م راغی لاهور نه م راغی کراچۍ نه م راغی پېښور نه م اسلام آباد نه لکه هر څه دا نو حکومت یو ډېر داسې چې کوم انتظامات کړي نو هغې نه د پی ټي آی انتظامات بالکل ښکارېدل نه نو دا یو ډېره لوی جماعت اسلامي هم دا ورځ چې کوم دی د تورې ورځ په حیث ونمانځله خو دومره افیکټیو د هغوی ښکاره نه شو چېرې ګنې یا چېرته غټه جلسه کړي یا چې چېرته جلوس ویستي کیدای شي چېرته کارنر میټینګز یې کړي خو هغه په نظر نه دي راغلي درېیمه خبره چې ما کوله هغه د افغانستان په حوالې سره پاکستان نوې پالیسي هغه هم دا ده چې یاره پاکستان اوس تعلقات ښه کول غواړي کابل سره ریلیشن جوړول غواړي نو د دې دپاره څنګه چې ما پرون په یو ویډیو کې ویلو چې د خیبر پښتونخوا نه وفد تیار شوی دی او اوس هغوی هم د 8 فروری ته انتظار و چې د دې نه لږ وړاندې نو کابل سره کمیونیکیشن شوی نو ډېر ژر به هغه وخت چې کوم دی 3-4 ورځې کې هغه به کابل ته لاړ شي هغې کې سیاسي مشران دي مذهبي مشران دي حکومتي کسان دي قبایلي مشران دي پکې همدغه شان یو وخت اسلام آباد تیار کړی دی مرکزي سطح باندې هغې کې به همدغه لیول دغی او بیا دوی دا ویلي دي چې امارت اسلامي ته هم ویلي چې هغوی هم یو وخت د سیاسي او مذهبي مشرانو راولېږي چې د دواړو ترمنځه دا کوم خبرې روانې دي دې حوالې سره یا دا کوم تعلقاتو کې لږ ترنګلي شوي دي په دې باندې خبرې اترې